نن ډي جي ایس پی آر چې دا کومه یوه خبره کوي چې کوم ځای کې صحت نه وي، تعلیم نه وي، پوهه نه وي، ترقي نه وي، نو دا د دې حکمرانانو باندې یو ډېر لوی ټک دی. په کار ده چې دا حکمرانان چې کوم دی د خپلو ضلعو ته نن قبایلي ضلعو کې چې ترهګري ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هلته ترقي بالکل نشته. هلته صحت معاملات هم ډېر د ګمبیرۍ ښکار دي. خلو السلام علیکم. السلام علیکم شیرپا خان. وعلیکم السلام. سهیل بنوري خبرې کوم. هرکلی درته یم جي. خوشاله اوسئ. بس د ډي جي ایس پی آر په پریس کانفرنس پر سره خبرې کوي بنوري صاحب. ډي جي ایس پی آر د بده مرغه غیر ضروري خبره ده چې د بجلی د لاسه مونږ غوونه کتې شو. ښه جي ښه. بس دا بل خبره باندې به خبره لګو کو. په دوسری جنگ عظیم کې د فوج د افسرانو د مرګ ریشو چې وا 1:14 ښه، او د پاکستان د آرمي ریشو چې کومه ده 1:4 ده افسرانو او د شهادت. ښه جي. نو ته د دې نه سوچ وکړه چې زموږ آرمي افسران او د هغه چې کوم دي څونه پروفیشنل دي. صحیح. چې شهادت ته څونه زموږ افسران وړاندې کیږي. الحمدلله. بالکل. پاتې شو جي لکه د دهشتګردۍ خبره، نو چې د یو صوبې وزیر اعلی خپل کور ته دهشتګردۍ د لاسه نشي تللی، نو د هغه د چیرمن نه ته دا تمه نشي کولی چې هغه به د دې لپاره د خیرګړي خیرسګالۍ پیغام ورکړي. هغه نو دغه تمه کولی شي چې کومه هغه کړې ده. صحیح. زما په خیال باندې لکه دا ټول دغه خبره بالکل. بیا چې دی لکه دا کوم د نن د پولیس د صرف د پېښور ډسټرکټ پولیس نن یو بیان راغلی دی چې هغه کې 365 مړي شوي دي صرف په دې کال کې په پېښور کې، او ورسره تقریبا داسې 65 ماشومان ښیي چې د هغې 14 سال نه تر 20 سال پورې ایج دي چې دا کډنیپ شوي دي. او نن د پولیس دا پېښور ډسټرکټ پېښور دی، نو دا د 14 سال نه تر 20 سال پورې چې کوم ماشومان دي دا چرته دي. لکه دا خو عمدي دهشتګردۍ لپاره استعمالېږي که نه. بالکل. زما بچي د بل بچي دا عمدي لپاره ټرین کوي، نو دا چې او بیا راځي او دلته په دې صوبه کې دهشتګردي کوي. لکه بنوري صاحب 383 دا په 2024 کې ماضي ته به نه ځو، دا چې کوم دینو پوه شهدا ورکړل، افسرانو پکې شهدا ورکړل، دا 383 خاندانونو کنه دلته ټوکې کیږي، مسخرې کیږي، خبرې کیږي. نه ګوره که دا فوج نه وي که نه، زمونږ پاکستاني فوج نه وي، نو د بده مرغه دغه خبره زما په خولې کې خاورې، خو لکه داسې ده چې لکه نن سبا د پاکستان مثال د عراق او د شام او د لیبیا بو دا زمونږ فوج دی چې الحمدلله لکه دا پاکستان دا بونډري شي دا سیفټي ته هدا پورې، او لکه د دې نه ایران د ازواخله چې د کم ملک فوج کمزوري شو نو هغه ملک پاتې کېدی نشي. لکه عراق پاتې شو، شام پاتې شو، لیبیا پاتې شو، لکه مونږ خلکو له دې له سوچ پکار دی. صحیح. ښه بنوري صاحب بله یو خبره ډي جي ایس پی آر کړې ده چې کوم ځای کې ترقي نه وي که نه، صحت نه وي، تعلیم نه وي، پوهه نه وي، هلته به ترهګرینو حکمرانانو له په دې باندې توجه ورکول پکار دي چې موږ د دې دا مخ ونیسو. خبره بالکل 100% ټیک کړه. زه خو د فوج ته ستاسو په تواسط سره دا ریکویسټ کوم چې لکه څنګه په پنجاب کې یا په سند کې دې ګیرزن جوړ کړي دي او لکه دغه جوړ کړي که تاسو خیال کیږي تاسو د مرزو یو خالد خان تاسو راوستو خالد او هغه دا خبره کړې و، نو بالکل لکه دلته کې دی په صوبه سره زمونږ چې دا کوم صوبه د پښتونخوا په دې کې د انتقا شانتي جوړ کی، لکه ماته د کور کمانډران لکه جنوبي سره لپاره د ډي خانو د ټانګ د لپاره د خپل کور کمانډر کی، د بنو د لکی د لپاره د خپل کور کمانډر کی، دی خو د قوات او د انګو د دې راکې لپاره خپل کور کمانډر کی، دی خو مردان ثوابه اخواته دغه کی چې ماته سونه دا فوج دلته راغی نو زما به ترقی راشي. بالکل. ښه بنوري صاحب فضلحکیم صاحب وختي یو خبر وکړه لکه نه دلته کې یو جرګه شي و په خیبر کې، او بیا هغې کې یو مطالبه دا وه چې 2200 کیلومیټر چې کوم افغانستان سره دغه دی دا دی بالکل دا بارډر خالي کړي شو، دې ځای نه د فوج وموځي که نه. نن چې کوم دی خو هلته کې حمله کېږي یا کومې دا ترهګرۍ دا ټکانې ختموي، نو هلته کې چې کوم دی عمران خان صاحب د دې مذمت کوي چې داسې مه کوه، نو هغې ته دې ته په کوم نظر ګورئ؟ لکه
نو ما خو درته عرض وکړ کنه چې د یو صوبې وزیر اعلی د یو پارټۍ مشر دی د صوبې وزیر اعلی خپل کور ته دهشتګردۍ د لاس نو د هغه چیرمن په همدغه خبره کوي چې خو د منظور پښتین هغه خبره ته څنګه ګورې چې هغه په خیبر کې دغه کړې ونن دا وګوره منظور پښتون چې دی کنه جی منظور پښتون زما په خیال باندې کداغه خبره اترې وی نو هغه حلب دی او لکه دا خبره چې یاره دې باونډري خالی کی نو ما خدا ته ارزو کړ چې دلته کې ماته کنټونمنت جوړ کیږي په ځای باندې زه خدایي خبره غندنه کوم چې فوج د دې ځای نه اوته نو زما صوبه تبا شو دا اوسم چې 11 کور دلته پروت دی نو زما د صوبې امن اما 20 سره تړلې دي نو دا 11 کور نه دا 15 پکار دی 18 پکار دی 20 پکار دی چې ما خو ارزو کړ چې د هر ډیویژن کې د خپل کنټونمنت ایریا جوړ کی پیشو زما صوبه په دې سره ترغیب کی زما په کیډټ کالج دلته راشي دغه کې زما په میډیکل کالج دلته شروع شي زما